الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمانه دین اسلام عزتمند و محترمو، پرونی درس کې مونږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حج طریقه دا بیانوله. نو تر دې پورې مونږ خبره کړې وه چې نبی علیه السلام د ذوالحجې په 9 تاریخ باندې د سحر مونځ په منا کې وکړو، بیا راغی عرفات ته، او په عرفات کې چې کله د زوال نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم خطبه وکړله، او د خطبې نه بعد د ماسپښین او د مازدیګر مونځ دا یو ځای په یو اذان او 2 اقامتونو باندې ادا کو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونځ نه فارغ شو، نو راغی عرفات ته، چې هغې ته موقف وایي ځای د ودرېدلو عرفات کې. د عرفې په ورځ باندې د صحابو شکو په دې خبره کې چې آیا نبی صلی الله علیه وسلم نن روجه ده او که روجه نه ده. میمونې رضی الله تعالی عنها یو لوښی ولېږه چې په هغې کې شوده نبی صلی الله علیه وسلم په اوښ باندې ناست دی. د صحابو ټول ورته کتل، نبی صلی الله علیه وسلم د اوښ د پاسه دغه لوښی اوچت کو، هغه شوده او پی دی وسکل. نو صحابو ته پته ولګېده چې نبی صلی الله علیه وسلم روجه دا نه ده نیولې. معنا د عرفې په ورځ باندې په حاجیانو د عرفې روجه نشته دی. نور مسلمانان چې کوم حج له نه دي راغلي، نو هغې په خپلو کورونو کې د دې ورځې روجه دا نیولی شي. نبی صلی الله علیه وسلم د غر په لمن کې ولاړو، د ګټو په خوا کې چې قبلې طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم خپل مخ مبارک ګرځولی، او جبل مشاد په نوم باندې یو غر دی، هغه د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته د اوښ د پاسه نبی علیه السلام ناسو. په دې ورځ باندې نبی علیه السلام د الله نه دعاګانې کولې، الله رب العالمین ته عاجزي کوله، تر دې پورې چې نور په دغه ورځ باندې پرېوته. نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته دا فرمایلیو چې ووقفت ها هنا، زه په دې ځای کې ولاړم په عرفه کې، خو عرفة كلها موقف، ټول عرفه چې ده نو دا ټول ځای د ودرېدلو دی. د عرفې چې څومره حدود دي، په هغې چې هر ځای کې انسان ودرېږي، د هغه وقوف د عرفات دا کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې لاسونه پورته کړي وو، اوچت او دعاګانې غوښتلې، او دی فرمایل چې خیر الدعاء دعاء یوم العرفه، غوره دعا چې کوم دی هغه دعا د ورځې د عرفې ده. او بیا وفرمایل چې خیر ما قلت انا والنبیون قبلي، غوره دعا چې زم هغه دعا کوم، او زما نه مخکې پیغمبرانو هغه دعا کړې وه، هغه غوره دعا دا ده چې لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. نو دا دعا د عرفې په ورځ باندې د حاجي دپاره ډېره ویل پکار دي، ځکه دا دعا د نبی صلی الله علیه وسلم او د پیغمبرانو مخکینو دعا ده. کله چې د ماښام نور دا پرېوته، نبی صلی الله علیه وسلم دومره ایثار شو چې هغه د نور نه بعد چې کوم هغه سرخي وي په کناره د اسمان باندې چې هغه هم پرېوتل او ختمه شوله. نو نبی صلی الله علیه وسلم خو په سکینه او آرام باندې د عرفات نه را روان شو. د خپل ځان سره په اوښ باندې رستو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه دا کېنولی، او د اوښ دا واګي چې کوم دی راښکلي وو، دا سر یې ولې راپورته کړی، تر دې پورې چې سر د اوښ چې کوم دی نږدې و چې د کجاوې سره لګېدلې وي. نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې یا ایها الناس علیکم بالسکینه، ای خلکو په تاسو باندې لازم ده چې په آرام او په سکینه باندې لاړ شئ. فإن البر ليس بالإزاع، ځکه نیکي چې کوم دی دا په تلواره کې نه ده. نبی صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه را روان شو، او کله به چې یو ځای خالی ورته میلاو شو، نو هلته کې به یې اوښې له واګې سست کړل، اوښه به یې تیزه کړله، او کله به چې مخې ته خلک و زخمه او رش به، نو بیا به نبی صلی الله علیه وسلم د اوښې دا واګې راټیټ کړي وو، او نبی علیه السلام په مزه مزه باندې راته، او په لاره باندې نبی صلی الله علیه وسلم به تلبیه ویله، تر دې پورې چې یو ځای کې په لاره کې نبی علیه السلام راکوشو د سورلی نه، واړه بولې وکړل، او هلته کې اودس هم وکړو، او لیکن مونځ یې په لاره کې ونه کړو. تر دې پورې چې نبی علیه السلام کله مزدلفې ته راورسېده، نو اودس یې وکړو، او د اذان دپاره حکم وکړه، اذان وشو، بیا اقامت وشو. نبی علیه السلام د ماښام مونځ وکړو، مخکې له دې نه چې د اوښانو د خپلې کجاوې وغیره دا راکوزې کړي، او اوښان یو ځای کې کېنوي.
د ماښام د مونځ نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته امر وکړ هغوی اوښان یو ځای کې کېنول او کجاوې وغیره دی راکوزې کړلې او د هغې نه بعد بیا دوباره اقامت وشو د ماخوستن د مونځ دپاره. نبی صلی الله علیه وسلم د ماخوستن د مونځ دپاره صرف اقامت وکړو، دوباره اذان د هغې دپاره ونه کړو. او د ماښام او د ماخوستن د مونځ په منځ کې بل نفل یا سنت دا هم نبی صلی الله علیه وسلم په مزدلفه کې ونه کړل او بیا مزدلفه کې وده شو. په دغه شپه باندې نبی صلی الله علیه وسلم تهجد له هم راپانسېده تر دې پورې چې کله د شپې نیمایي شوله په دغه شپه باندې چې دا 10مه شپه د ذوالحجې ده، ورپسې ورځ د اختر ده، په دغه شپه چې کله سپوږمۍ پرېوتله نو نبی صلی الله علیه وسلم په خپل اهل کې بعضې زنانو او ماشومانو ته اجازت وکړو چې تاسو د شپې لاړ شئ مینا ته. نبی صلی الله علیه وسلم ورته دا وویلي چې مینا ته لاړ شئ، لیکن جمرات او شیطانان به تاسو هلغې ولې کله چې د سبا نور دا راوخیږي. کله چې سبا په سبانۍ ورځ باندې د سحر د مونځ ټایم داخل شو، سبا راوخته نو نبی علیه السلام په اول وخت کې د سحر مونځ وکړو، د هغې دپاره اذان وکړو، اقامت وکړو. د هغې نه پس نبی صلی الله علیه وسلم په اوښ باندې کېناسته او مشعر حرام خواته راغی چې دا مزدلفه کې یو ځای دی، اوس پکې مسجد جوړ شوی دی. هلته کې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ان مزدلفه کلها موقف، مزدلفه چې کوم دی دا ټول موقف دی، ټول ځای د شپې دی چې دلته کې انسان شپه تېره کړي. او بیا نبی علیه السلام قبلې طرف ته مخ کړو، هلته کې د الله نه دعاګانې وغوښتلې، الله سبحانه وتعالی ته عاجزي وکړله، د الله لویي بیان کړله او لا اله الا الله ویلې. او تر دې پورې چې د دغه ځای نه بیا را روان شو، کله چې نور راوخته په طرف د مینا باندې ځان سره د خپل تره زوی فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه د په اوښ باندې شاته کېنولو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په لار باندې راته نو عبدالله ابن عباس رضی الله ته حکم وکړو چې زما دپاره واړه واړه کاڼي دا راغونډ کړه. نبی علیه السلام دپاره یې 7 کاڼي دا راغونډ کړل. نبی علیه السلام په دې لاس کې اړول او دی فرمیل چې بامثال هؤلاء فرمو، د دې په شانتې کاڼو باندې تاسو چې کوم دی نو جمرات دا ولې، و ایاکم والغلو فی الدین، خپل ځان د غلو د زیاتي نه په دین کې وساتئ چې دا د چڼې د دانې په مقدار باندې چې کوم کاڼي یا د هغې نه لږ غټ یا وړوکې دغه مقدار کاڼي باندې به انسان جمرات دا ولي. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راته په دې لار کې یو ځای راځي چې هغې ته وادي محصر وي یا بطن محصر، چې په دې ځای کې الله سبحانه وتعالی په ابراها باندې عذاب نازل کړو. نو په هغه ځای کې نبی علیه السلام راتې شو، سورلي راتېزه کړله. نبی علیه السلام په لار باندې راته تر دې پورې جمرة الکبرا خواته راورسېده. نبی صلی الله علیه وسلم په دې لار باندې هم تلبیه ویله او چې کله د جمرة الکبرا خواته راورسېده په سورلۍ باندې، نو په سورلۍ باندې ناسو د نور د راختلو نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم هغه جمرة الکبرا دا وویشتله په 7 کاڼو باندې، په ښي لاس باندې به کاڼ ویشته او د هر یو کاڼي سره به الله اکبر ویلی. د دې نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم را واپس شو، راغی مینا ته او خلکو ته خطبه وکړله، داسې خطبه چې هغه ډېره تاثیرناکه خطبه وه. الله سبحانه وتعالی اوامر او نواهی دی پکې بیان کړل، په هغې کې د دې اختر د ورځې د قربانۍ د ورځې فضیلت بیان کړ، د مکې حرمت بیان کړ او حکم یې وکړو صحابو ته چې د خپلو امیرانو اطاعت کوئ، د هغې خبره منئ او د الله د کتاب او د خپل سنت باندې د عمل کولو ترغیب یې ورکړه، د حج د مناسکو تعلیم دی صحابو ته ورکړه. د هغې نه پس نبی صلی الله علیه وسلم راغی مینا ته. په مینا کې هغه ځای ته کوم ځای کې چې قرباني کیږي، نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې قرباني وکړله. تقریبا 3 اوښان نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې نهر کړل، قرباني یې کړل. نبی صلی الله علیه وسلم به چې څاروي قرباني کو په اوښانو کې، نو یو نحر وي یو ذبح وي. نو نحر په اوښانو کې دا چې د هغه دا ګس خپه مخکینی دا وتړلی شي او په ولاړه باندې د مرۍ کې په چاړه باندې ووهلی شي، د هغې خپله طریقه ده. نبی صلی الله علیه وسلم د هغې نه پس بیا علي رضی الله ته حکم وکړو چې دا باقي چې کوم دی دا ته ذبح کا. نو تقریبا 100 اوښان نبی علیه السلام په دغه حج کې قرباني کړي. بیا علي رضی الله ته امر وکړو چې دې دا غوښه چې کوم دی نو دا مسکینانو کې تقسیم کا او دی وفرمیل چې قصاب ته به چې کوم دی د دې اوښ د غوښې نه هېڅ شی دا هم نه ورکې.
نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ګور مینا چې کوم دی دا ټول منحر د مینا کې چې هر ځای کې انسان قرباني کوي نو دا قرباني صحیح ده. او بیا او فرمایل چې د مکی ټولي کوسې چې کوم دی د مکی کوسې دا هم منحر دی، پای کې هم قرباني دا کېدلی شي. دا غینه بعد چې کله نبی علیه السلام قرباني وکړله نو به نایی ته آواز وکړو، حلاق هغه راوغوښته او نبی علیه السلام خپل سر مبارک چې کم دی نو دا وخوره، شروع یې کړل د خپل سر په خریلو په ښي طرف باندې، او بیا چې کم دی دا بل طرف وخوره او د خپل سر ویښته چې کم دی نو دی ابو طلحه رضی الله عنه ورکړلو. نبی صلی الله علیه وسلم ابو طلحه رضی الله عنه فرمایل چې اقسمه بین الناس، دا ویښته خلکو کې صحابو کې تقسیم کړه. صحابو به د نبی صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک ویښته د خپل ځان سره ساتل د تبرک د پاره. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې دعا د مغفرت وکړه هغه چاته څوک چې په حج او عمره کې خپل سر خریو. درې کرته یو کړه د هغه چاته دعا وکړه کوم سړی چې په حج او عمره کې خپل ویښته دا واړه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم لا عائشه رضی الله عنها خوشبو تیار کړې و نو په بدن مبارک ولا خوشبو دا ولګوله. د دې نه چې نبی علیه السلام د سر خریلو نه بعد خپل ځان لا پوره نه حلال کړی لیکن خوشبو دی ولګوله. دینه دا معلومه شوله چې کله انسان د اختر په ورځ باندې په حج کې قرباني وکړي او ویښته وخوري نو بیا دی حلال شي، د احرام نه حلال شو، خپل جامې بدلولی شي. صرف دومره ده چې خپل اهل ته به نزدېکت نه کوي تر څو پورې چې د په دغه ورځ باندې یا د یوې ورځ وروستو مکې ته راشي او طواف وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم هم د ماسپښین د مونځ نه مخکې په دغه ورځ د اختر په ورځ باندې چې د 10 د ذوالحجې ته راغی مکې ته او طواف الافاضه دی وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم صرف طواف وکړو، د طواف نه بعد د صفا مروه منځ کې سعی ونه کړله او دغه شانتې په دې طواف کې رمل هم ونه کو او په دې نه چې کوم دی په دې طواف کې طواف الافاضه کې ونه په طواف الوداع کې نبی صلی الله علیه وسلم رمل نه وکړي. هغه درې چکرو کې چې انسان واړه واړه قدمونه اخلي او په تیزه باندې ځي. دغه عمل د نبی علیه السلام دا صرف په طواف القدوم کې کوم چې اولنې طواف ته پای کې د نبی علیه السلام نه ثابت دی. د دې نه پس نبی علیه السلام راغی د زمزم د اوبو خواته او نبی علیه السلام لالته کې چې کوم د نبی علیه السلام د خاندان خلکو عباس رضی الله عنه نو هغه چې عباس رضی الله عنه دغه نور چې کوم زامن یا رشتہ دارو نو نبی صلی الله علیه وسلم له یو بوکه کې د زمزم اوبه ورکړلې. نبی علیه السلام په دغه ځای کې د زمزم اوبه دا اوس کله پولاړه باندې. د دې نه پس چې کوم دی نبی علیه السلام واپس شو لاړ مینا ته او په مینا کې شپه تېره کړه. په دې خبره کې بیا اختلاف دی چې آیا نبی علیه السلام د ماسپښین مونځ دا په مینا کې ادا کړی دی دغه ورځ د اختر او کنه په مکه کې کړی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې په دغه ورځ باندې د ماسپښین مونځ نبی علیه السلام په مینا کې کړی دی او د جابر او د عایشه رضی الله عنها نقل دی چې دا مونځ په مکه کې ادا کړی دی. نبی علیه السلام چې کله 11 ورځ د ذوالحجې شوله نو په مینا کې انتظار کو تر دې پورې چې د ماسپښین نور د اسمان د منځ نه زایله شو نو بیا راغې په خپل سورلۍ باندې کېناست او راغې د شیطانانو جمراتو خواته. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل خیمې نه چې په کومه خیمه کې د نبی علیه السلام شپه وه نو د هغه ځای نه راغې د جمراتو خواته. حدیث کې راځي چې پیاده راغې په دغه ورځ باندې په سورلۍ باندې نو سور شوي او شروع یې وکړله په اولنۍ جمره باندې هغه جمره او هغه شیطان چې د مسجد خیف سره نږدې دی. نبی علیه السلام په 2 کاڼو باندې هغه وویشتله او د هر کاڼي سره به الله اکبر ویلی. کله چې دا جمره وویشتله نو بیا لغونته مخکې لاړ قبلې طرف ته مخ که لاسونه یې پورته کړل او اوږده دعا یې وغوښتله. دومره دعا لکه څومره چې سورة بقره انسان لولي د سورة بقرې په مقدار باندې اوږده دعا نبی صلی الله علیه وسلم وکړله. د هغې نه پس بیا راغی جمرة الوسطی ته، هلته کې هم په 2 کاڼو باندې جمرة الوسطی دا وویشتله او نبی صلی الله علیه وسلم بیا د هغې نه لږ مخکې شو او قبلې طرف ته مخ کو او بیا اوږده دعا وغوښتله. او کله چې بیا درېیمې جمرې له راغې نبی صلی الله علیه وسلم هغه په 2 کاڼو باندې وویشتله لیکن بیا د هغې نه پس نبی علیه السلام ونه درېده او لاړ دعا یې دې ځای کې ونه کړله. نبی صلی الله علیه وسلم به غالبا دا رمی چې کوم دی جمرات به د ماسپښین د مونځ نه مخکې ویشتل. کله به چې زوال وشو نو جمرات به ویشتل بیا به چې کوم دی مونځ د هغې نه پس کوه. عباس رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم د اجازه کړې وه چې خیر دی ته چې کوم دی نو د مینا د شپې په مکه کې تېرې کا
او وجه د هغې دا وه چې هغه د زمزم اوبه راېښکلې او په حاجیانو باندې اوبه داس کړي، ځکه دا د نبي علیه السلام د خاندان ذمواري وه. نبی صلی الله علیه وسلم د 2 ورځو باندې تعجیل او تلوار نه کړله د ایام التشریق، بلکې 3 ورځې ته هم ایثار شو په مینا کې، او دغه ایام التشریق کې 3 ورځې نبی صلی الله علیه وسلم به جمرات ویشتل. بیا نبی صلی الله علیه وسلم په 3 ورځ کله جمرات ویشتل د ماسپښین نه بعد، نو بیا د ماسپښین د مون نه بعد راغې محسب په نوم باندې یو ځای دی هغلته، هلته کې نبی علیه السلام د ماسپښین مونځ وکړو، بیا د مازدیګر مونځ وکړو، بیا د ماښام، بیا د ماخوستن، او بیا هلته کې لغونته دمه شو څملاسته، او لږ ساعت بعد بیا د شپې راغې مکې ته. مکه کې طواف الوداع کو د شپې د پښمنی په ټایم کې، او په دې طواف کې نبی صلی الله علیه وسلم رمی وغیره ونه کړله. صفیه رضی الله هغه چې کم دین او طواف الافاضه کړی و، لیکن د طواف الوداع په وخت کې دی باندې مرض د حیض راغی. نبی علیه السلام هغه ته اجازه وکړه چې بس ته طواف الوداع مکوه، ستا دپاره طواف الافاضه دا کافي دی. نبی صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله ته حکم وکړو چې ته ورشه او د تنعیم نه احرام راوتله د خپل ورور عبدالرحمن سره او عمره وکړه، ځکه هغه خفه وه دا چې کله راتله. نو اولنې ورځو کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مکې ته راته، نو هلته کې به دې مرض د حیض راغلی. نو په ابتدا کې عایشې رضی الله عمره نه وه کړې، نور حج مناسک وغیره کړي وو. نو چې کله دې تلل، نو عایشې رضی الله خفه وه، ویل ای د الله رسول ټولو حج او عمره دواړو کو، ما صرف حج وکړو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته ورشه د خپل ورور سره د تنعیم نه احرام راوتله، چې د تنعیم د حرم د حدودو نه بهر دی، او بیا راشه عمره وکړه. نو هغې چې کله عمره خلاصه کړه د شپې، نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو صحابو ته په سفر کولو باندې، او د دې ځای نه پس بیا نبی صلی الله علیه وسلم واپس روان شو مدینې ته. دا د نبی علیه السلام د حج ټوله طریقه وه چې په دې طریقه باندې نبی علیه السلام حج دا ادا کړی دی. وبالله تعالی توفیق.